عیسی علیہ الصلوۃ والسلام پیدائش داغه بیا اسمان تتلل دا هم د الله د قدرت یو عجیب او غریب کرشمه ده او داسې کرشمه ده چې انساني عقل چې دی هغه ورته حیران شي. د انسانیت د عقل تقاضا بالکل دا نه کوي چې دا سو او سو شو، ځکه چې په دې کائنات کې هر یو کار الله پاک داسې کوي چې هغه ستا د عقل نه باري. اب بیا خبره ده چې انسان کې دا سوچ نشتا یا انسان پې پوهیږي نه، جدا خبره ده، لیکن د الله ټول کارونه چې دي په دې کائنات کې هغه د انسانیت د عقل د تقاضې نه بار. مانه یو سړي تپوس وکړو چې بعضې خبرې د اسلام داسې دي چې هغه د سړي په عقل کې نه راځي. ما ورته وویل چې خبره ټیک ده، په عقل کې ضرور راځي، لیکن چرته چې د انساني عقل خاتمه وشي الته د دین ابتدائی انساني عقل چې چرته ودرېږي او چرته ختم شي الته د دین ابتدا شروع شي. نو دین د عقل نه خلاف نه دی، خو د عقل رسایي ورته نه کیږي. اوس د اسمان ستاسو د عقل نه خلاف دی، ته ګورې ورته چې پاس یو شین غوندې چت دی، لیکن دا څه شی دی؟ دا د څه نه جوړ دی؟ دا څنګه ولاړ دی؟ دې ته ستا د عقل رسایي نه کیږي. یا د ورځې شین چت غوندې ښکاري، د شپې پکې څه دومره دومره ډیوې بلې شي او رڼا جوړه، یو دومره غوندې کیکوړی پکې راښکاره شي او ټوله دنیا یې رڼا کړي، هغې ته سپوږمۍ وایي. دا څه شی دی؟ بیا د ورځې یو دومره غوندې کیکوړی راوباسي، دا اوس وګورئ د انور خو دومره کیکوړی دی، او د خدای چې څومره خدایي ده د دومره کیکوړي رڼا کړې، خو دومره دی که نه ستاسو په نظر چې ښکاري؟ نو د دومره کیکوړي دا ټوله دنیا وګوره رڼا کړې. بیا دې کیکوړي کې ساه سره چولې، په اوړي کې وګوره په دې کیکوړي کې ساه سر دی، او په ژمي کې وګوره بیا دې کیکوړي کې ساه سر. ژمي کې وایي چې خوځېدی تی نه، او اوړي کې وایي چې نږدې نه ورتلی، مغه یو کیکوړی دی، مغه یو شی دی. او په اوړي کې وګوره تی اورې جوړ کړی ور نږدې کېدی نشي، او په ژمي کې وګوره تی بړستنې جوړه کړې وای چې پکې پروت. نو دا دنیا چې دا د الله کارخانه ستا د عقل رسایي ورته نه کېږي. ایو بزرگ وایي چې ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی، ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی، یہ کارخانہ تو نے کب آئے گا بنایا. ہر شی نه یا الله ستا کاریگری مالي خدا داسې کارخانه ده چې تا فضول نه ده جوړه کړې، د دې څه مقصد دی؟ اس بل قدرت تا دے گورا. آب رواں کے اندر مچھلی بنائی تو نے، آب رواں کے اندر مچھلی بنائی تو نے، مچھلی کے تیرنے کو آب رواں بنایا. روانو بو کے دے مئی پیدا، روانو بیا دے سنگا پیدا دغه مئی دے دو بو نه بار کنو مړ بشي. اوس تا په اوبو کې 5 منټه غوپه کومه ته به مړ شي، او مئی د اوبو نه بار راوباسه به مړ شي. ته اوبو کې نشي ټینګېدی او مئی بار نشي ټینګېدی. خو دا ستاسو عقل کې راځي؟ عقل کې راځي؟ نن د جمعې ورځ ده، دا خو به ما عقل کې راځي که نه چې دا ودونو له مدر چېرته تلي راغلي، بل قسم غوسه راځي د دې جمعې په ورځ که ورید پرید یم. افسوس دا دی چې هیڅ وس مې نه هیڅ، یعنې زاریان یم دې خلکو ته، یو بدبخت قوم عقل در نه کم خوا لاړو.
खजो की अकल खत्म शो, अलकानों की अकल खत्म शो, बुढ़ागानों की अकल खत्म शो। बिल्कुल कसम पे खुदा दे चाद रहमान बाबा दरीनीम सवा काल मख के शेर पारा सने जमा पदे जमाना बांधे फिट कि जाहिर में द सड़ू दी जे सकड़म और माना के द चारपायो पर हिसार द इंसानान बिल्कुल मानवी चारपाई जनावर इंसानान नहीं इंसान जीवी अगद इंसानियत कार कई और दे इंसानियत कार आगे तो वही चिकम कार खुदाए वेले दे अगर रसूल वेले दी तद इंसानियत कार दा मौजूदा वक्त के तासु कम कारूना गोरे दा इंसानियत दा सद इंसानो कारूना दी चिदा मुंगे कहू द दी जुमे मुबारक औरज दा अबला औरज राने चाहता पोसो कोई चे द दी जुमे पोरस की रिश्तिया दासी यो वक्त चे द सड़ी दुआ और सरा मरगरी शीनो खुदा का कार कई माँ वर्तले माले आ वक्त उस खुदा दी जुमे नवीस्ते वली माल द जुमे शपा द जुमे औरस खो पाकिस्तान के द लोई लानत शपा दा अच्छी द जुमे शपा द जुमे औरस द रहमत शपा औरज लाड़े उस खुद दुनिया डम तोब और कंजर तोब गोरा द जुमे पशपाई द दुनिया डम तो द सरमायादारों पर कोरनों के मुगोरा और द गरीब जंतला को पकोरनों के मुगोरा द सुटमारे जामनों पर करई दमतोब कोर तरवान करई द सुटमारे जामनों दाज़ च दिल तदा खबर कोम न जमा दी कड़ी केम दा द सुटमारे जामन दी इदा पूगा कड़ी और रवान कड़ी और द सरमायादारों पर कोर के इस लगी दिरी अगर तासो टोल ता पता न द जुमेश पर दासी तेरशी द वरज वादी सदर तब वादनंदे शोरो कला न दे ननी पिंजल सम और अजद शोरो का दावली वही वेल दा खोंदी मेंदी बे नक्रिजी न राउडी दा खजी पुदड़ीम च सादरी दी मुंगा का और दा जड़ी पुसकाय दा जड़ी अलकत ना खो नेटा डेर लरे दा वही वेल दा खोंदी मेंदी बे नक्रिजी न राउडी जड़ा पुसकाय पके वही नुसैब स्वर लसरद मख की अलकान दियो जिनकई दियो नकरीजी दियो पके शमी बली किड़ी दियो ब्रंगा ब्रंगा से चल दे नने त्रोर नकरीजी रावड़े नने खोर रावड़े नने मामी रावड़े नने चाची रावड़े नने प्लानी रावड़े स्वर लसरद टोला अलाकत द खुदा पे अजीम कहर के गिरफ्तार हो सके कसवे खो जंग दे झगड़ा था कसवे वो खुशहाली पर मुंगा न पिरजू की अल्लाह दे दा खुशहाली साप कपरा मड़ा की खुशहाली देता हुई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था बदबख्त कौमा और जालिम कौमा जमा दे द खुदा पर जात कसमी और बिया दे जमा द खुदा पर जात कसमी मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह दे जुमे पोरस चे द लाहौर खार तमाशा ओकड़ा चरता बाजार ता होते हो द जुमे पोरस पे मेंबर हुए चे ओ लाहौरियो मैं तुम्हारी कब्रें आग की तंदूरें देखता तुम्हारी कब्रें आग की तंदूरें तासो कब्रू न दौर तनूरू न मौलाना शमसुल्लाह अफगानी से तपोसते हो को हजरत दा रिश्तिया अगर तेला अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं आज बता दूं चले मेरे साथ अंग के केनास्ता द लाहौर अगाजी में दिरे तबार लाड़ मौलाना शमसुल्लाह अफगानी कुरान खोड़ो चे पदे मखरा तला सवालो और आते हुए चोगोर दे दिरे विचे द दिरे तमे उकत द हर खबर न दौर लंबे रावती हर खबर न ओके सम खहा दागा कहो तासो कब्रू न बदौर तनूरू नहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वेली दी दरोग दी दरोग दी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाईली दी ताकीदी पर कब्र की
او خلق در نلار شي نو آتاه ملکان دو د خدای بیان در راشي. سردار کونین فرمایي چې په څه شکل کې راشي، و داسې غصه او د غضب په شکل کې راشي چې الله دې امان او په داسې شکل کې وي چې سړی ورته وګوري هغه ړه بوټو او دې لاس نه ونیسي او کېږي دې خو وګورئ دا هم یقین نه راځي. دا خو هم یقین راځي که نه چې خدای شته، د خدای یو قانون هم شته، یقین هم دی. دا هم یقین شته چې پاکستان شته او په پاکستان کې یو قانون هم شته د انګریز جوړ کړی د لارډ میکالې شته پکې قانون. د دې قانون خلاف ورزي چې وکړي تاڼې والا دې ونیسي اولاد کې دې واچي او درته سیبر وغواړي د قبر ملایکې د پولیس کې خاص سړي ساتلي چې هغه وهل ټکول چې کوي او ورته راوغواړي څه چل دی جی وایي د کسټډي ده تاڼه کې چې ریمانډ در باندې 3 ورځې والي هغې ته دوی کسټډي وایي. نو د مرګ ملایکې درته د شپې راوغواړي او د خپې دې داسې اوچتي کړي او دې تلو ته دې لرګي ونیسي دې تلو ته چې وایه فلانی کار تا کړی که نه دی کړی که دې نه یې کړی نو چې کړی مې دی هله به دې ځان خلاصي. دې خو وګورئ د دنیا حکومتونه چې د دنیا د قانون جرم وکړي نو 3 ورځې ریمانډ در باندې والي او په تاڼه کې تلو ته د لختې ونیسي او تا 80 کاله عمر خدای در کړی او ټول عمر دې د خدای د قانون خلاف ورزي کړې ده نو ته به په قبر کې په کسټډي کې نه یې داسې ستا د مور باچهي ده. مولانا کالې ورته وی وروره څه پوښتنې کوئ مونږ چې مړه شو او په قبر کې ملایکې راته راشي نو مونږ به ورته څه وایو دا د پیرنګیانو زمانه وه وی مونږ ورته دا وایو آئے نکیر دونوں پوچھا بھی خدا کا آئے نکیر دونوں پوچھا بھی خدا کا اور پھر دین مصطفیٰ کا ملائکې رالی نو یو خدای پوښتنه وکړه او د دین رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکړه آئے نکیر دونوں پوچھا بھی خدا کا اور پھر دین مصطفیٰ کا زبا ورته څه وایم زبا ورته وایم سن لو اے میرے پیارو بندہ ہوں میں جارج کا اور امتی ہوں ویسرا کا وی زبا ورته وایم چې بچو واورئ نہ خدای پہ جنم نہ رسول پہ جنم بندہ ہوں میں جارج کا اور امتی ہوں ویسرا کا جارج پنجم میں خدای او د انګریزانو بادشاہ او ویسرا د دلی چې او هغه می پیغمبر ټول عمر میں داغي په قانون کې تیر کړی دا نو خدای او رسول خود پہ جنم آئے نکیر دونوں پوچھا بھی خدا کا اور پھر دین مصطفیٰ کا زبورتا ہے سن لو اے میرے پیارو بندہ ہوں میں جارج کا اور امتی ہوں ویسرا کا مونږ بداوي هغه خلق لاړ چې قبر کې ملائکې ورته راشي ملائکې راشي او دې ورته وایي کیا پوچھتے ہو مجھ سے نکیریں نہ دیکھ لو کیا پوچھتے ہو مجھ سے نکیریں نہ دیکھ لو یہ مور کس کی ماتھے کے اوپر لگی ہوئی مانا سب پختنے کے وہی زما تندی تا ہو گو رہی دا سردار کونین مور زما پا تندی لگے دلے چی نزدے را نشئی داسی خلق بگلے داسی خلق جناب رسول اللہ فرمائی
قیامت کې به یو سړی باندې فیصله وشي چې دوزخ ته دی سردار کونین به ولا په مخ راشي ته چلو شو دی روانه تلا د میزان مسپکه تلا د میزان قرانم کتلې واقیم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان سردار کونین وو یا طلبیا راوړی دا وخت کې رسول الله یو چټو لیکي او د نیکای په تله کې وای هغه کې بچلی کې چې هغه سړی دې څنګه دوزخ ته لاړ شي چې د چاخلې په ما درود وای و یکدم به د نیکای تله پس مکه کینی او د بدای به اوچته شي زولنی چولې به یو باسي او جنت ته به واس جما عزیزان خلی عادت کوي خلی یا په الله الله یا په اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد خلی عادت نن د دې ټول ملک د خلی ته وګوره د څه وی سکی د بنی آدم خلی خدا سی نه د انسانانو خلی خدا سی نه اوس ته وګوره رحمان بابا وی الکه تاسو نه یو سړی چې پچا مینی و دنیا د خدای کې بل چا سره خبرې کول خوند ورکوي سیوا دا غنه اسمه مین خو یې نه پوهېږي نه کنه دا د غرونه یې په قبر کې ته ملائکو ته پوسو کوي چې من ربک ویل من ربک ورته سر رب کې وګیا ما یو قپ مړای بنئ چرته ټول روټي خلاص یې ویشک مشک څه پوهېږي خو هغه نه رحمان بابا نه تاسو کو چې عشق څه ته وي کنه جی خو هغه ته پتا و هغه وای چې کم کلام چې زبې تعال چا سره وکړم کم کلام چې زبې تعال چا سره وکړم سلطوبی دی په هغه کلام زمان انتها د عشق او د مینې انتها کم کلام چې زبې تعال چا سره وکړم سلطوبی دی په هغه کلام زما اے زما محبوبه تا نه بغیر چې زه چا سره خبره وکم نو سلطوبی می دی په هغه خبره باندې چې تا نه بغیر مې بل چا سره کړی یعنی خبره دې زما به تا نه بل چا سره لاولي خبرې خو یار سره خوند کوي خبرې خو د زړه سړي سره خوند کوي اوس تاسو په ایمان وای چې دا د نن ورځ دا ګنټې خلکو روانې کړي که نه دا لوټونو وای هلکه څه کوې څوک یاره د پلاني د زوی واده دی خدای دې بې خو باسي خو داسې وایي که نه نو خدای دې ستا کور لوټي کور دې د میردین جومات شه د 2 روپو به وریجې خورې او 200 روپو د ګټه روانه خدای دې تباه کړه چې هلاک خدای دې د هغه کور روان چې ټول عمر په مزدورۍ دا سنبه شلیدلي او په دغه ورځ یې په قرض راټولي کړي او دې د کټه سرو بچولی پې روټۍ کړي کله کله زمونږ علاقه کې چې واده چې د کوره سهار 9 بجې 9 بجو نه په کورسۍ ورته سهار چې راووتم السلام علیکم بیګا دیم جوړ نه ده خوړلې خدای دې دا مردار مخ داسې دې ورته شپه تېره کړې ورې ته ناستې دي وریجو ته مړی لږ سوچ وکړه که د غریبو ودونه دي هغه داسې د سرمایهدارو واده و 13 ورځو کې په یونیورسټۍ زما خپلم عزیزان مې دولت پیسې ورسره دي یو ځای کې ناستو ما او زمونږ یو کلیوال را اوس زه یې نه وم لیدلی نو دوکاندار ته تپوس وکړو چې کوم ځای نه رالی حاجي صاحب چې خلو چې د پلاني د زوی واده و دا ویښې و تیکې مې داسې وخوړې چې داسې شندې مې پرې وکړې
اوس چې دا جمعات ته راتلم په ټلیفون مې همغه واده والا سره دا خبره وکړه اوس مال ستا غوښې او تیکې وخوړې د شیطان پاروام لکونه روپۍ ولاړ تاسو ووایئ دا خبرې په تاسو اثر نه کوي یا دا خبرې چې څوک کیسټو میسټو کې واوري اثر پې نه کېږي کوئی اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد یہ بندہ داد کا طالب نہیں یہ ہے آزاد زدہ شاباس طالب نہیں زدہ آزاد و اثر کئی کا نہ کئی بس خبر دا جمعہ ورځ د سروي لیکن په دې قوم دا خبره سره که سړی وای چې نه ښځه داسې چلو کی وای سړیه دا خلق بس دلته یو دی یو شی دی هغه ته مې وی چې داس چل دی چې دا واده دی دا سنت طریقې سره ما ته وچی مولانا صاحب ته ما چې خبرې دا خلق بس وای په ما را برند لکه مې وی چې د متعلق زما دا عقیده وه چې دا غرت دی غرت دې ته وایي که نه کبي خیال کړی چې دا سړی شوتلو ساک خوړلی دا بې اختیار یو برت ناري دې ته غرت وایي ما اړه کې وی چې دا غرت دی خو رښتیا غرت وه ما ته وایي چې خلک بس زه کوم دا اوس ده سره دې نه مخکې خبره کول چې دي دا خرطوب ښځې بیل کې وایي دا خلک بس دا ټول پاکستان دی وای چې بجلیګر مولا نه لوی بې غیرته بل نشته د لور د زوی په واده روټۍ نه ده ورکړې دا ټول پاکستان دی دا ټول پاکستان دی وای چې د لور په واده روټۍ نه ده ورکړې بجلیګر مولا نه لوی پلیت بل نشته پلیت خو لا بیا هم ښایي پاک شي زمانه په منځ سپی هم ښه دی دا په منځ سپي نه چې په سړک وګوري زمانه دام خد ودی زخت سے خلق میں گویت کے خسرو بت پرستی میں کند خلق میں گویت کے خسرو بت پرستی میں کند آرے آرے میں کنم با خلق عالم کارنیس وی خلق وی چې خسرو بتانو تسجدی کئی عاشقو کنا آرے آرے میں کنم با خلق عالم کارنیست مکافر عشق بودے اسلام مرا درکار نیست بود پرس راته زه د عشق کافر ما اسلام سره مېړو څه کار نه زه غیرتی نه زه پښتون نه زه د بړو جوړای تاسو پښتاني پښتون خزه بربند افګار ګرځي هیڅ شرمېدل تاسو پښتاني لونه بربندې بار ګرځي ازرفت مونږه پښتانه چې یو کنه پښتون خو دې ته وایي چې ښځې ته به چا کاږه وکتل په دې مزغونه به وله ګولۍ ویست نن د پښتنو ښځې راشه چې درته وښیم په آرمي سټېډیم کې وخلا وخلا نارې راشه تاسو پښتانه نه پښتو شته نه غیرت شته نه دین شته نه اسلام شته د ځنګلو څارویو بس وانډې پسې ګرځو د شپې کې دړان یو وږو پسې ګرځو ته پوه شوې دین مذهب اسلام پښتو غیرت کمپلیټ خاتمه دار شي په پاکستان کې اوس تاسو ته د عیسی علیه السلام کرشمې بیانول او دغه کول دي تاسې ځان ستړی کول دي دا به بلې جمعې ته ګورو آخر دعوانا د دې د بنیاد نه تاسو وګورئ چې د عیسی علیه السلام د مور بیان په کومه طریقه پیدا شوی بیا د عیسی علیه السلام پیدایش په کومه طریقه شوی بیا داغه قوم ته مخاطب کېدل او ورته د خدای پیغام پیش کول دا څه د عقل خبره نه وه
چې ټوله دنیا یو طرف ته او یو سړی بل طرف د ټوله دنیا یو خیال وي او د یو سړی بل خیال. دا صرف د الله په توفیق کې دیشي کینی دا د عقل خبره نه ده. عیسی علیہ السلام یو بے پلاره بچه په بیت اللحم کې پیدا شوه او د شام په علاقه باندې او بیت المقدس په علاقه باندې د ثابت دنیا ته د یو خدای د توحید دعوت ورکول دا څه د عقل خبره خو هغه وجه څه تاسو بڑا کې دا وایي چې دا یریدو نه عزیزانو یره همیشه د پاره هغه وخت کې د سړی پړه کې راځي چې هغه ته اعتماد د خدای د سهارې نه وي چې ته دا وایې چې دا کار په ما خدای کوي او خدای راته وایي هغه کې خدای یاري بیا سوالم نه پیدا کی. عیسی علیہ السلام د توحید دعوت ورکو قوم او په یو आवाज ټول قوم انکارو خبره چلیدا. خلاصه دار وته چې عیسی علیہ السلام رونی سي او مړی کوي او کوټه کې واچوي کوټه کې غیر کو یو مشر ورپسې ورننه وته چې راويستوي پاس نه جبرائیل چتو شلولو د اسمان ته بوتلو او هغه مشر چې دی د په شکل چې راوته ویل عیسی نشته ویل خو ته یې کړ بس خپل مشر یې مړ کو چې ساتي وته بیا په خپل شکل. قرآن کریم فرمایي چې وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم نا قتل شوه دی او نه په صلیب خېجولې دی بلکې دی تا خپل مرګره د عیسی په شکل شو هغه دوی مرګ او دوی وایي چې مونږ عیسی علیہ السلام وجه. عزیزانو اوس دا باس دی چې عیسی علیہ السلام اسمان تلاړو نو دا خو انسان په اسمانونو کې د انسان خوراک او انسان ته بیا د قضاء حاجت ضرورت د دې څه پوزیشن علماء لیکي چې د اسمان تتلل یوازې د دنه دي. اسمان ته ادریس علیہ السلام هم ژوندې تللی یوازې عیسی نه دی. ادریس علیہ السلام هم اسمانونو ته ژوندې تللی دی او فلحال په اسمانونو کې اوسي. تاسو خیال را واذکر فی الکتاب ادریس انه کان صدیقا نبیا ورفعناه مکانا علیا. و ژوندې بوتلی و اسمانونو. نو عیسی علیہ السلام په اسمانونو کې چې لاړو نو هغه د ملائکو صورت اختیار. اوس چونکه ملائکو ته د خوراک اسکاک قضاء حاجت وغیرہ ضرورت خو نشته نو عیسی علیہ السلام تم ضرورت نشته او تر قیامت پورې به په اسمانونو کې په دې شکل کې اوس دی به قرب قیامت کې بیا راکوزی. عزیزانو آثار د قیامت دادی چې څومره پیغمبر بیان کړي چې امام مهدی به پیدا شي بل به آثار قیامت کې دای چې حیا به د خلکو نه لاړ شي هر سړی به دومره بے حیا شي چې د خبرې کولو شان به ورسره نه. فلحال ګورئ تاسو دې پرده به د ښځو نه اوچته شي ایمان به د خلکو نه سلب شي برای نام مسلمانان به ټولي لیکن کم مقتضیات چې د ایمان دي هغه به دوی کې نه هغه نه د ایمان مقتضیات څه دي او ایمان وای څه شي تا ایمان وای تصدیق او یقین په هغه شی باندې چې کوم خدای را لېږلی دی
او جناب محمد رسول الله قوم ته پیش کړي تصدیق او یقین هغه شی هغه صرف قرآن کریم دی. تصدیق ما جاء به النبی هغه صرف قرآن کریم. عزیزانو استاسو سوچو قرآن اصل ایمان دے او اصل اسلام. عیسیٰ علیہ السلام تیر شوه د رسول الله نه 5.5 پونے 600 سال وړاندې او په انجیل کې هغه ته دا ویلي شوي وو چې تا نه پس به یو بل پیغمبر هم پیدا کیږي چې هغه به نبی آخر الزمان وي. هغه نه بعد به نبوت ختم شي. نو عیسی علیہ السلام قوم ته دا ویلي چې ما نه رستو به یو پیغمبر پیدا کیږي یاتی من بعدی اسمه احمد. ما نه رستو به چې کوم پیغمبر راځي داغه نامه به احمد وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دو نامې وي. په اسمانونو کې په احمد نامه باندې وو او په ځمکه باندې په محمد نامه باندې. نو دا پیشنګویي عیسی 600 کاله مخکې قوم ته کړي. د دې تصدیق د انجیل نشوي اگر چې هغه اصلي انجیل خو انګريزانو ختم کړي. کتاب او انسانان خو پرېدا. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هجرت کولو د مکې نه مدینه منورې او د شپې دوی روان شو دیو ابو بکر صدیق. لار کې یو غر دی پاس په سر کې یو غار دی غار ثور ورته وي. په دغه غار ثور کې دوی شپه تېره کړه ورځې تېره کړه. د قجورې او ستوان ور سره وو دا به خوړل او وخت ته کافر ورپسې ګرځېده د مکې چې پیدا یې کوي چې ختم یې. کونترې ته حکم وشو چې سکنټونو کې د دې غار په خوله کې جاله جوړه کړه. کونترې رالې او د دې غار په خوله کې جاله جوړه کړه چې چاته دا پته ونه لګي چې دې غار کې څوک ننوتي. که څوک رام شي نو وایي به که دې کې ننوتی وی خو دا غار جاله به ورانه وی. الله چې د چا حفاظت کوي د کونترو په جالو هم کوي. خبره پوهېږئ جالو هم کوي. او چې الله د چا حفاظت نه کوي لاشنکوپ او کلاکوپ او تماچې او ټوپکې ورسره یې او سر وخوري هم نشي بچ کولی شي او ورسره یې او د ډز نشانه شي. او چې هغه حفاظت کوي نو د کونترو په ډکو باندې حفاظت. مکې ټول کافر ورپسې ګرځېده او غار کې ناست دی ورته نه ښکاري ړاندې کړه. ابو بکر صدیق دا خپل کمیس وشلول او په دې سوړو کې ټوټې کېښوي چې بار نه مونږ څوک ونه ګوري. یو سوړه پاتې وه هغې له د کمیس ټوټه نه وه. نو خپه یې اوږده کړه او دا پوند یې په هغه سوړه کې کېښود. دا اوس داسې ټیم دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابو بکر صدیق په دې پتون سر ایښی دی اوده دی. اوس دا خوند به تاسو نه یې اخیستی چې چا سره دې عشق وي او چا سره دې مینه وي او د هغه سر په خپل پتون کې دی او هغه اوده شي که نه په دې تاسو اوس پوهېږئ چې خدای راستي که دا بوی هم درغلی ما خو تا ته وایي چې دا ځناور نه وي چې ورپسې څه وخت کې هغه خپل دغه روان وي که نه هغه شپون یا غوبا نو خو ډېر ګڼ شی نو چې دی اواز وکړي چې ایش نو د سر ځناور چې دی په ځای ودرېږي چې مالک راته اواز وکړو چې ودرېږي. داسې ده که نه ده؟ یاره قسم په خدای دی دا خرونه نه دي خرونه چې دا رواني پې د پاسه سر اچولي یا خاوره یا څه او چې خروالا ورته وایي ایش ټپ ودرېږي خر. یعنې تجربه وکړي. د پاکستان قوم ته ته ایش ایش کوه که والله که په خبره پوه دا لږ ډېر چې ښه دي څه پېښ نه دي
وی پیشو ترغی پوری شیخی چې په مګو نه پیخ مګی ته پیشو خا پیشو ته مګو خا ته بیا د دې وګوره چې داس برګه دا وکړه دا مونږ چې لږ ډیر خيو په سپیخ نه سب خدای دې چې دې قوم ته زګور بد قران غایات رایات څنګه ده چې دینا اوري الا دعاء و نداء نا اريد الا دعاء و نداء یا پیار رسولا دې خبره نه پوي الا دعاء و نداء خالی आवाज ووري چې څه خبره ده نور په 16-15 نه دي چې دا څه وي ماته دار آیات تاسو خیال را نو دی وخت کې دا خلق صرف आवाज اوري ویږي نه چې دا د څه وي عزیزانو اوس په دې خوند خو ابو بکر پوهېدو کنه چې د پیغمبر سر داغه په پتون پرو پوندې چې پاسوړه کې خو نو دننه نه مارو چې چلو اوس هغه د مار چې چلو ابو بکر صدیق له دومره زور ورکو چې خوځېدو ځکه نه چې د پیغمبر خوب خراب نشي او د سترګو نه بې اختیاره اوښې د درد نه راتوی شو د رسول الله په مخ مبارک دی چې سترګې وغړولې چې ابو بکر ولې جاړي او یا رسول الله ډېر ساتو شو چې مار چې چلے او خوځېدم ځکه نه چې ستا خوب خراب نشي اوس خو ستا او زما یارانه ده او زه به ستا په پتون سر کېدم یا ته زما په پتون سر کېده او لاګانه ما په موچای وخوره موچای خدای راستي چې سر لدیم خخته ونیسم ته به څه چلو سوچې دوی موچای وخوړم بیختي وزه ته اوده پروت یې او زه موچای وخوړم داسې به وایي که نه وایي نو خالی په وخو خوراک نیمګړي یې ماما نور خبره کمپلیټ تا علي واخه پکار اوس دار خوند خو یا ابو بکر پیدو یا سردار کونین پیدا چې مار چې چلے دے او رب نو مار چې چلے تاسو یو بل سره چې ملو شي داسې وکړي کنه تابعدار غلام خدمتگار جی وای تابعدار یا بیرته بالکل مونږ یو استاد مونږ ورپسې روانو چې مدرسې نه به چوټي شوه هر خلک به چې ولا په مخ راغله مولانا صاحب السلام علیکم خادم تابعدار مولانا صاحب به تیر شو بیا ستا په ښځه یو څو به ورته وشو ول دا واوره چې دا په سینه لاس کې دي د ده نه لوی زن طلاق بل نو هغه مونږ استاد کابلی او مالجي ولې وی چرب زبانی کرے دے ایمان پکې نسته دا چرب زبانی ده غلام تابعدار تړلې چیرې اوس کته تړلې چیرې ما لګ بیتی شکنه در باندې سورېګم چې لګ غزې پورې مې اوس لګ دغه ما لګ پشاکه د دې په ولې و زخري مت ما چې اوسوي چې تړلې چرګ زده حلالو څنګه چل کې دروغ ولې هغه خبره ولې کې چې کوم ستا ایمان نه دی یا تاسو وایي چې دوستان او پلانې او ډینګړې یو ورځ ما ته خپل کلي کې چا وویل چې یاره جي دوستان مې ډېر زیات دي څوک ما بله ورځ مې ته بیا تپوس مال څنګه چل دی ویل ټول مې پرېښود مال ولې ویل خو راځه څوک وایي تورې راوغواړه څوک وایي کاوه راوغواړه زمونږ کور کې د روټۍ درک نه لګي دی له تورې او کاوه راغواړه مال حرامي ما تا ته کال مخکې ویلي دوستی څه ته وایي ستا د دې زمانې دوستان دې زمانې د دې زمانې دوستان خو داسې شی دی لکه مولانا وایي یاران ای زمانه مثل گل ینارن یاران ای زمانه مثل گل یناران در باغ آشنائی
بوے وفا ندار در باغ آشنائی. د دې زمانه یاران د انارو د ګل په شان چې باغ لورنو دي تک سر ګلونه او چې ټول باغ کې وګرځي تی بوی بدر نشي. د انارو ګل خو بوی نه رنگ ډېر خسته بوی. دا لوانه غوادي د دې زمانه یاران دي کې بوی نشته. رنگ او ټنګ ډېر خسته ده. لوانستان یو ځای دی په هندوستان کې د هغې غواګانې ډېرې ښایسته او پای پکې ګوټم دي. دا زمانه او دوستان دوستۍ کم دی. دوست دا و چې مار چیچلی دی او رپ نه وي او سترګې چونکې بې اختیاره شی و وخېد. پیغمبر مار راوغوښت ویل ولې دې د ابوبکر وچیچلو؟ عمار ورته وی چې یا رسول الله غصې را باندې وکړه پوښتنه رانه وکړه چې دې مې ولې وچیچلو؟ ویل ولې دې وچیچلو؟ و یا رسول الله 600 کاله وشو چې عیسی علیه السلام خپل قوم ته تقریر کولو. دې خبرې ته ښه په غور وګورئ. عیسی علیہ السلام خپل قوم ته تقریر کولو او په تقریر کې دا وی چې ما نه رستو به یو پیغمبر راځي چې محمد نامه به وي او بیا به د مکې نه هجرت کوي او مدینې ته بځي. په لاره کې یو غار راځي هغې کې غار ثور دی په دې کې به 3 شپې تېروي. نو د ابوبکر ټولې سوړې بند کړې چې ما تا ته پکې کته. دا یو سوړه پاتې وه چې ستا دیدار مې پکې کولو هغې کې د پونده کېښوه. نو 600 کاله وشو چې په دې غار کې زه ستا د دیدار په انتظار ناست. نو ستا د عشق په دنیا کې داسې لیونی شوم چې په ځان پوی نه یم چې ستا چهره انور را باندې کتل بند کړه او دله مې ټک ورکړی دی. څه سزا دی چې خوښه یې مالی را. سردار کونین صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرمائے جزا خلاص. ابو بکر ته ویل دی خوا کخپا خپای دی خوا کړه الحمد او قل هوی په چوف کړه. ابو بکر وای چې چوف څو والله کدا دردم راتو لکه سړی کې ازغین نه وتی تو خو الحمد او قل هو په موچای چوف کړه درد به نورم دی کنه. دمګری لور شه کنه چې موچای خوړلې ستا دم نن د پیرنګي د یو ستنې برابر نه دی پاتې شوی. زیلوکین یو انجکشن دی چې مار خوړلې یو لړم خوړلې یو راشه زیلوکین په مغزه کې زه ورته کومه سکند کې به ټیک شي هر څه درد مرد به لاړ شي. نن ته ټول قرآن په مچای خوړلی چوپ که درد به نور زیاتیږي. د هغې وجه څه ده؟ د هغې وجه دا ده چې قرآن همغه دی خو خوله د محمد نه ده. دی له محمدي خوله پکار دم همغه دی. دلته یو زیارت دی په دې اکرپوره کې اخون پنجو صاحب ورته په لاره روان طالبان ناستی روټای سپوره ده. اخون پنجو صاحب رحمت الله علیه ورته چې هلکه ولې خفه یې؟ وی جي روټای شته او ترکاري نشته. ترکاری نشته. طالبانو کله کله ترکاری نه وختنم کړي د جری جماعت کې چاله کرو ټایم به ترکاری نه خوړلې ها کړم دا جماعت ته چرانو نو ځان نه د پړنګ ځامن جوړ کړي او چونیا دا صفتي ولې نه دی وړولې دا دې ولې نه برابر کړي او په ولې جماعت کې نشتا دا بجلی ولې دغه دا او چونیا دا سی وای دا غ چنه دي چې سبا مردار پروت او ګوت در کې وای ټول درنه لری لری ولاړی دا غ چنه یری تپوس کړي زما د دکان مخه ته ما خام یا غرمه ټیم کې
کڼې تیری نو کاسه ور سره نو دا د بازار کې د چولو دکانونه نه دی ولا پکې چولې اچول نو د درې ګوټه ته زمو کما اکاسې نه نور پکې څه نه تاسو خیال ساتئ وختونه هم کړی عزیزانو د خدای د کور څوکیدار استا د کور او د بنگلې څوکیداری ته څومره دیکبال کې او د خدای د کور څوکیدار چی ادي په نظر کې سره مارته وی اخلاص ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مدینے ته چلاړ اجیانو صاحبانو کا مکی ته تلی په دې بیت الله شریف کې کاونټری دي شنیش دي ما په مکه کې د مکی د خطیب نه تپوس کړو د دې کاونټرو د رنگ ولې بدل ما ته وی چې تعال امشي معیا اكلمك في هذه المسألة دا خبره در سره کوم ما سره لاړ شوی ما ته وی چې په غار ثور کې چې کمی کاونټرو جال اچولې و د پیغمبر د بچاو د پاره دا هغه نسل دی چې را روان دا هغه کاونټر عزیزانو د پیغمبر سر د ابو بکر په پتون پروت حضرت عمر په مدینه کې ورته وې چې ابو بکر زما د ټوله زندګۍ نیکیانی چې دي هغه ټوله توال او د غار ثور چې ستاد پتون د پاسه د پیغمبر سر پروت دغه نیمه ګنټه مال را ابو بکر ورته وی چې د پیغمبر د سر نیمه ګنټه تعالی درکول زما د خدای په ذات قسمی چې د خدای په ټوله خدایي ورنک رحمان بابا دې ته اشاره کړې د ابو بکر د الفاظ دي رحمان بابا په خپل کلام کې راوستي چې د یار در په هزار درمان ورنکما د یار در په هزار درمان ورنکم آشنائی بدی په این و آن ورنکما کيو ظلمی دی زلف پلاس کی اوزی کيو ظلمی دی زلف پلاس کی اوزی یو ویخت بدی پدرس جهان ورنکما ستا تر زلف پور نور زلف سدی په خشاک بد چمن ریحان ورنکما سو نوی لمستاسترگی کا خدای کاندی سو نوی لمستاسترگی کا خدای کاندی عزرائیل لب تر غزان ورنکما ورحمان یو ډیر خناک شعر بل که یو ظلم لاستا په بوسه برشي بوسه معنا چا نه خلا